أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله يقينا نفستاسو چده الله دے الذي دا الله غزات تے خلق السماوات چه دا پیدا کری اسمانون لرا والارض ازمکی لرا في 6 أيام پشپگو رزو کی ثم بیام استوى على العرش بیا استوا بلا کیف اکڑا پا عرش باندے استوا یو حقیقت دے کما یلیق بشأنه سنگ چی لائق دے د شان د باری تعالی سرا یا بعض مفسرین وی ثم عمد الى خلق العرش بیا قصد کړو پیدائش د عرش تا یا اکثر مفسرین سلف وی امام بغوی رحم الله نقل کیا چې سفیان الثوری دے او زعید لیس دارنگی سفیان ابن عیینہ عبداللہ ابن مبارک وغیرهم من علماء السنة او غیر د دین علماء د اهل سنت وی په دغه آیات کې دا وی چې دا آیات ته متشابهات نه تیریږي په دې آیات باندې کما جات بلا کیف لکه څنګه چې راغلی بغیر د کیفیت نم دغه سي تیریږي لکه سفیان ابن عیینہ و قراءته تفسیرا قراءت د دې تفسیر دی او تفسیره قراءت تیریږي په وسه ثم استوى على العرش بیا استوا بلا کیف کړه په عرش باندې یغشی الليل پټي اله العالمین الليل پتیارو د شپو باندې النهار رڼا د ورځې لرا یطلبه چې لاندې کوي د شپه هودي ورځې لرا حثیثا معنا سریعا پجلته سرا وشمس اله پیدا کړي دي نور لرا والقمر او د سپوږمۍ لرا والنجوم او ستورو لرا مسخرات پالکون د دې کی چې تابع دي بامره په امر د اله باندې نو الا خبردار له دی الله لپاره الخلق خلق دیني لانه خلقهم زکه چې دی پیدا کړي بری تعالی د کل اشیاء والامر او امر دیني وله الامر دی الله تبارك وتعالى لا امر دی یامر فی خلقه بما یشاء امر کوي په خلق پل کې څنګه چې د خوخیه تبارك الله من مقدس هغه ذات دے رب العالمین چې رب د عالم دے نو ادعو دعاګانی غواړی ادعو منا دعاګانی غواړی ربکم درف پلنا تضرعا پعجز سرا وخفیتا سرا پټ باندې ابن عباس سے تضرعا منا کیا علانیتا خکار دعاګانی غواړي د رب کریم نا وخفیتا منا سرا فپټ باندې پټي پټي دعاګانی هم کوي خکار هم کوي انه یقینا الله تبارک وتعالى چې لا يحب محبت نکي المعتدين د تجاوز کوونکو سره تجاوز شه دي چې یا ډیر اوچته आवाज په دعا کې غړانګي وهي سم یا هغه چې په ترنم او اشعارو کې دعا کې یا معتدین فی الدعاء غدي چې د خپل بلستن نخپی نغزه او دعاګانې کوي چې الہ ماتا دا کور د سرو زرو کې د سرو زرو دا غواړم هغه غواړم نو دا معتدین فی الدعاء شو ولا تفسدوا فساد مکوي تاسو فی الارض پزمکه کې بعد اصلاحها رستد اصلاح دزمکنا ودعوه بل اله لرین دعاګانی غواړي د الانا خوفا پیر باندې د عذاب د الانا وطمعا او پتم د جنت باندې او پتم د رحمت باندې او مغفرت باندې د الله نه دعا غواړي ان رحمت الله یقینا رحمت د الله تبارک وتعالى چې د قریب النزد من المحسنین محسنین سرا خاصتا جنت چې دا د رحمت زیده دا هم محسنین تنزدی دے قریب دے وهو الذي دا الله غزاد دے يرسلو چرالیگی الرياح بادنا یعنی هواگانی رالیگی جمع راغلا ریح واحد ریاح جمع نو جمع د رحمت د پاراوی او ریح چراشی نو هغه عذاب د پاراوی بعد بچ کل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم بویل اللهم اجعلها رياحا
الها دا ریاح وګرځي ولا تجعلها ریح او ریح مګرځي یعنی عذاب مګرځي رحمت وګرځي نو بری تعالی هغه ذات دی یرسل الرياح چرالیږي بادونه هواګانې بشرن زیره بین یدی رحمته په مخ د رحمت خپل کې چې باران دی حتی تر اذا اقلت کله چې اقلت من رفعت راپورته کی اوچت کی سحابا وریزا داسې وریز ثقالا چې درنه ده په اوبو باندې نو سقناه وشړو مونږه هو دی وریزې لره لبلد میت الى بلد میت یو خاری مړی لره یعنی اوچی خاری ته وشړو مونږ دا وریزه چې محتاج وي اوبو ته هغه خاری ته وشړو فانزلنا پس نازل کو مونږ به په دغه مړ خاریه کې یعنی اوچ خاریه کې الماء منا المطر باران لرا باران نازل کو فاخرجنا پس راوبا سمونږ به په دغه اوبو باندې د باران اوبو باندې من کل الثمرات د هر قسمه میوجاتنا نو دغه ته وګوره انسان لکه څنګه چې د ازمکه مړه ده بری تعالی په باران وری نو دا غې نه وي مونږ څنګه نباتات راوباسو دا شینکیجات بار بار کال کې 100 فصلونه راځي نو هم دغه شانتي اشاره دی ته بعث بعد الموت ته ده یعنی چې مرګ نه بعد به ژوندي کېږئ تاسو دې ته اشاره ده لکه څنګه چې دا مړه ځمکه مونږ ژوندی کو شینکیجات پیدا کو نو کذالک هم دغه رنګې نخرج الموتى راوباسو مونږ مړو لره لعلکم دې دپاره چې تاسو تذکرون پند واخلیا نو دې دپاره دا بیانو مونږ والبلد الطیب اوس د قرآن کریم نازل دل مثال باران سره ورکو اوس د مومن مثال ورکي والبلد الطیب او خاریه پاکه یخرج روباسی نباته شینکیجات خپلا د مومن مثال ورکو کل بلد الطیب پشانت د پاکی خاریه یخرجو چې روباسی نباته شینکیجات خپل باذن ربه په اذن در خپل په امر در خپل یعنی خپل او خسته اوس د منافق مثال ورکي چا سره والذي او هغز مکا خبث چې خبيثه ده لا يخرج نو باسي میوجات قل الا مگر نکدنا شيئا قليلا لک شی بغیر د نفي والا بتعب پستلتیا باندې د مؤمن مثال ورکو سره پاکی خاری سره والبلد الطيب او د منافق مثال کل بلد الخبيث خبيث خاری سره نو باسی مگر شی قلیل لگ بغیر د نفع والا او د قران کریم مثال باران سره ورکو دا قران کریم چې مؤمن اوري نفتنه حاصلیا خسته اعمال وکړي او منافق چې اوري نو نکي شيئا قليلا مگر لک شی کې لکه الله وي ولا يذكرون الله الا قليلا ذکر نکي منافق لک یا يراؤون الناس ریا د پاره ابل ذکر راځي و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى مستچودريږي سسودريږي د منافق مثال کل بلد الخبيث لك خاري خبيث دي سره ورکو لا يخرجوا چنو باسي میوجات الا نکدن مگر شین قلیلا نکدا من شین قلیل لک شی بغیر د نفع والا پستلتیا باندې نو دغه شانتي منافق لګ عمل کوي خو بغیر د نفع لکه الله ولا يذكرون الله الا قليلا ذکر نه کوي لګ دارنګ يراون الناس ریا د پاره کوي نو رب کریم فرمایي کذالک هم دغه رنګ نصرف الآیات بار بار بیانو مونږه آیاتونه لقوم د پاره د قوم یشکرون چې شکر وباسي